السلام علیکم. څنګه یې تاسو؟ اصل کې تاسو خو د غاښ کې لږه مسله شته. تاسو یې لږ وګورئ. زه تاسو ته ښیم نن پر خپل د سکرین باندې زه تاسو ته اویلیبل کوم. تاسو یې لږ وګورئ. دې کې مسله ده، چینجي پکې لګېدلي دي. د دې چینجیو علاج وشو نو زیاته ښه ده. که ونه شو دا چینجي به نور هم پیلاویږي، هغه به ستاسو ټول غاښ وخوري او بیا به هغه د بچ کولو په ځای رانې وباسو. نو تاسو هم نن کښېنئ چې زه درله نن آر سی ټي وکړم، ایکس رې وکړم چې څه مسلې چې هغې اکارډینګ آر سی ټي که فیلینګ چې تاسو ته هغه پروسیجر وکړم. تاسو موږ مطمئن کړو تاسو علاج وشي دلته نه، چې تاسو سیټسفاید یې، چې بیا تاسو نورو خلکو ته پیغام ورسوئ چې دلته دا هر څه کېږي. الخدمت هاسپټل کې 410 برانچ. دلته چې هر قسم ټریټمنټ کېږي، د جوړو علاج کېږي، د غاښونو بستري کېږي، غاښونو صفایي کېږي، چینجي ختمولو دپاره بیا ډکول کېږي. عین علاوه چې کوم غاښونه کاږه واږئ هغه غاښونه مونږ ټیک کوو. دلته هر قسم فیسیلیټي تاسو ته پرووایډ دی. هم د صفایي ډېر خیال کېږي، هم چې کوم دی هغې نه علاوه د پردې سهولت هم دی او تاسو خپل کور زنانه هم راوستی شئ دلته او ستاسو به انشاءالله مطمئن کار کېږي. دلته غاښونه هم لګېږي، چې کوم غاښونه ستاسو ني هغه مونږ دلته تاسو ته لګو. ستاسو د غاښ کې مسله وه، د جوړو علاج و، پکې آر سی ټي وه. کوم چې مونږ ایکس رې وکړه او ایکس رې په ترو مونږ ته پته ولګېده چې دې کې آر سی ټي کول وي. هغې له دله مونږ د جړې ووهلې نن. بیا به تاسو یو 15 ورځې پس راځئ نو دا به دله مونږ ډکو. او هغې نه علاوه چې کوم دی تاسو به پرهیز کوئ، پی، ماسته، شملې، یخ نه په لږ شانې پرهیز وکړئ او میډیسنز درته مونږ دوایان ولیکلې هغه به سره 15 ورځې وخورئ. هغې نه پس چې انشاءالله ستاسو غاښ ټیک شي، درد پکې ني، بیا به راشئ بیا به دله مونږ ډکو. د خیره ټیک ده. کتونکو سلامونه، علف خان شیرپوی یم او الخدمت فاونډیشن هسپتال کې په ډینټل یونټ کې موجود یم. خپله راغلی وم او ما یې چې علاج وکړم. علاج څه دی؟ دې کې د غاښ کې نه دی، دا یو داغ دی، داغ. او د 2 میاشتو نه چې کوم دی نو دې د پریشانه وم او ما چې چېرته کې ما ته موقع میلو شي نو داسې ملګرو راته وویل چې هلکه الخدمت ته ولې نه ځې؟ نو الحمدلله الخدمت کې زمونږ علاج معالجه بلکې زمونږ نه داسې د 400 چې څومره صحافیان دي نو هغوی له هغه موقع ورکوي او بیا نور حسین صاحب دی نو هغوی سره مې یو خپل تعلق دی. خو دی را عموم په موږ باندې یو فرض جوړیږي چې یو داسې اداره هسپتال چې هغه اکثریت چې کوم دی نو په خیر ښېګړه باندې چلیږي او بیا د هغه خیر ښېګړې په وجه باندې چې بل ځای کې 50 روپۍ اخلي نو دلته به 20 روپۍ اخلي، یعنې 3 حصه به درنه اخلي، 3 حصې چې کوم دی نو تا ته پکې پرېږدي. نو دا د ډینټل هسپتال هغه یونټ ته چې بالکل ښه زبردسته مشینري ده او ډاکټر صاحبې سره به هم څو خبرې اترې کوم. السلام علیکم جی، څنګه یې جی؟ تاسو خیر خیریت دی؟ ړومبې خو دا د دې داغ دپاره چې کنه جی دغه ښه جي، اجازت دی مونږ چیک کولی شو؟ دا ستاسو په غاښ رانې دلته چینجي معمولي شان کې لګېدلي دي، دې ته کیریز وایي. ټیک شو؟ دا کیریز به مونږ ریموف کوو او بیا به تاسو له فیلینګ کوو او بیا به دله کراون لګوو. نو دا یو ماینر شان پروسیجر دی، په دې به هارډلي ستاسو 15 to 20 منټس لګي. او جی نو انشاءالله ستاسو دا داغ به هم لشي او ستاسو فیلینګ به هم وشي او ښه مطمئن کار به ستاسو دلته وشي. صحیح. ډاکټر صاحب دلته کې تاسو سره دې یونټ کې څو کسه دي؟ ما سره 2 کسان دي، 2 ډاکټران یو مونږ، یو د کراچۍ نه ګریجویټ شوی دی، یو د پېښور نه زه خپله ګریجویټ شوی یم. مونږ دلته کینو مازدیګر کې ایوننګ ټایم کې کینو 2 بجو نه مونږ د 7:30 8 بجو پورې ناست یو. نو فرست ټایم کې 2 نورې ډاکټرانې دي نو هغوی کیني 9 نه 2 پورې کیني هغوی دغه ټایمینګ دی. او تاسو دې نه علاوه بیا بل ځای کې چېرته پریکټس کوئ؟ ما خپل الریډي پریکټس یې کړي دي او زه اسلام آباد نه کورسز کوم او جی سی اینډ اورتو ما سټارټ کړي دي هغه کوم او بل ډاکټر هغه هم خپل کلینیک هر څه کوي، هغه هم کینی دلته او موږ سره خپل نور کورسونه هم کوو او موږ دلته کې وایي چې تاسو موږ ډېر ښه علاج وکړو چې تاسو مطمئن شئ او دلته په 400 کې تاسو ته پېښور اسلام آباد والا کارونه دلته په 400 کې ډېرو زنانو جي غاښونه درد کوي نو بس ویو باسه او بس ویې تې باسي که نه نو لکه دا د دې څه اصل کې دوی دلته چې کوم دی ټیکنیشینز هم زیات تر ناست دي که نه، بس هغوی له خو چې لاړ شي نو هغوی ورته وایي چې بس ویې باسئ، ځکه چې هغوی له پروسیجرز نور کلیر کټ نه ورځي نو بس هغوی چې کوم دي ډایرکټ وایي بس ویې باسئ. مونږ چې مریض راشي نو مونږ له ایکس رې وکړو، ایکس رې کې مونږ وګورو چې دا وباسل ښه دي که نه، دا بچ کېږي چې کله پورې بچ کېږي مونږ غاښ بچ کړو او چې کوم غاښ ډېر خراب وي چینجني او اخري جړلې یې پاتې او ختمېږي نو هغه مونږ وباسو. هغې نه پهله مونږ کوشش کوو چې آر سی ټي د جړو علاج ولې وکړو او غاښ یې بچ کړو، ځکه چې خپل غاښ یې که نه نو خپل غاښ ولې مونږ کوشش کوو چې بچ کړو. بل دلته ښه ډسکاونټ هم کېږي پیشنټ سره 20% 30% مونږ ښه ډسکاونټ ورکوو، کار هم ښه مطمئن کېږي، صفایي خیال هم ډېر کېږي ځکه چې نن سبا بیماری مې هر څه که نه
نو دلته ښه سټیلایزیشن د صفحې هر څه خیال ساتي. خو غاښ لګي څوک غاښ ولې لګولی شي؟ او جی موږ دلته چې کوم دی ډیفرنٹ پروسیجر دي د جوړ علاج هم کیږي، دلته غاښ هم وباسل کیږي، ډکونه هم کیږي، هغې نه علاوه چې کوم غاښ وباسو نو هغې په ځای بل غاښ هم لګولی شو، چې کوم غاښ خراب وي د هغې دپاسه کراونز هم لګولی شو، دلته چې کوم غاښونه کاږه واږه هغه هم ټیک کیږي، دلته هر ډاکټر شته، هر کار اویلیبلیټي شته، هر کار ټیک کیدی شي. صحیح، ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو. دا الخدمت اسپتال دی، دا یو معیاري اسپتال دی. دلته کې چې څنګه د ډیلیوري ورسره د آی دغه شانتي د ډینټل یونټ چې کومه ده ډېره فعال ده او ډېرې تکړه ډاکټرانې دي، او په خاصه توګه زنانه هغوی چې راځي نو د زنانو لپاره دا بېله یونټ ده، او دلته کې صرف زه وینم دې وخت کې 3 زنانه چې کوم دي نو کار کوي او ډاکټر صاحبه په خپله موجوده ده. نو ستاسو د غاښ څه مسله وي نو بالکل دلته کې راشئ چې 20 او یا 30% تاسو رعایت کیږي، نو دا ډېره زبردست ده. برخل موږ به خپله پیدو چتو او خدا په دې نه چې زه تا ولې ویډیو کړله او په دې باندې غاښ کې کار کوي، نه موږ خو داسې هم راشو، خو دا ضروري وه چې ما تاسو ته خبرتیا درکړه. بیا دا وخت ملاویږي نه چې زه بیا دې یونټ ته راځم نه به راځم. الخدمت فاونډیشن کې ډېر مخکې راغلی وم، بیا نوم راغلی، نو نن درته دا ښیو. د خلکو ته څه میسیج ورکوي چې هغه زنانو ته هغه نارینو ته د غاښونو ورکوو چې کوم کارونه تاسو د کوم کارونو دپاره خبر نه یې او نور ځینې ته ځئ پېښور ته ځئ هغې دپاره کړو وي اسلام آباد ته ځئ نو هغه کارونه اوس دلته کې اویلیبل دي، هغه تاسو دلته کې مچیف کولی شئ. او دویم دا خبره چې دلته ښه پردې کار کیږي، د سړو دپاره خپل ځای دی، د ښځو دپاره پردې خپل کار کیږي. بل دلته داسې چې څه کور خلک دای چې هغې وي چې زموږ کور والا لري میل سټاف کار نه کوي فیمیل کوي، نو دلته فیمیل هم اویلیبل دي، خو ښکلی کار هم کیږي، نو بس او باقي ډسکاونټ هم کیږي، وی آی پي کار کیږي، مطمئن کار کیږي. صحیح ګران کتونکو به دغه ایزي خبره ده چې ته لرې ځې د وخت ځي د پیسو ځي بیا غټ پیسونه، نو ولې نه چې دلته کې راشي او په دې ګرانه کې په کمو پیسو باندې خپل ښه وی آی پي علاج وکړي، نو ضرور راشئ. مننه.